جلکې لوسنیوای شولانګولی یا منګنی چې په دا نوي مطلب موږ ورته وایي آیا دا شرعي نکاح دی که دا شرعي نکاح نه دی په دې حواله سره ډېر خلک په دې ششوپن چې دی مفتی صاحب ځینې خلک یې نکاح بولي چې دا شرعي نکاح دی ځینې خلک یې چې دا شرعي نکاح نه دی ځکه دې سره بیا ډېرې معاملې شبات تړلې وي په دې معنی چې څوک د بلا وتښتي څوک مطلب بل ته لوړ شي څوک مطلب ډېرې خبرې درېمي نو مفتی صاحب ته په دې حواله زحمت ورکوه چې په دا کیسه هم سرینه خلوص کې چې د جلکې باندې لوس نیول شولانګولی منګني دا نکاح شرعي دو که نه دو که د دلایل په روشني شي مفتی صاحب ارشاد وفرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الامي مفتی صاحب د دغې مسلې په باره کښې واقعیتا چې په کتابینه کښې په فتاوی کښې ډېر څه موجود دي او چې سړی ورچک شي تقریبا په هره ویا کښې شته دی په ټولې نه زموږ په حساب به بهترین بحث چې دی یو په دغې کښې په امداد المفتیین کښې دی او یو په کفایت المفتی کښې دی د پېښور د علاقې نه چا سول پې کړی دی او په دغې نه چې ډېره وړي په ټولې نه بهترین سول په فتاوا بیانات کښې دی په دغې باندې بحث شوی دی الله پاک ته جزای خیر ورکړي مولانا محمد امین اورکزی صاحب چې په یو وخت د بنوري ټاون ناظم تعلیمات پورته شوی و مرجونو څه دی ستوزه خاص تر شو د هغې یو سول مرتب کړی دی خو ماشاءالله داسې مرتب کړی دی چې څوک اهل علم پوره تر څوره پوره چې دا اوز رسیږي آی وکسي شاک پکښې پوته نه دی نو هغې په باره کښې د په قاعده دا کیسه کړې دو چې کوم کسونه دغې ته نکاح یایي د هغې دلایل یې هم لیکلي دي او چې کوم کسونه دغې ته نکاح نه یایي د زید د امر په صورت چې هغې دلایل یې هم ویلي دي او د کیسه کړې دو چې د دغې دلایل په روشنیي کښې د بنوري ټاون موقف څه دی هغې ته طرفه نه چې کوم ځواب ملاو شوی دی ځواب دا ملاو شوی دی چې صرف په ویا زنانه باندې لوس نیول دا نکاح نه دی دا د نکاح واده دو خو دا نکاح نه دی الله پاک ته دې ته جزای خیر ورکړي ډېر ښکلی بحث یې کړی دی مولانا محمد امین اورکزی صاحب د زید دلایل هم پیش کړي دي چې دا نکاح نه دی او د امر دلایل هم پیش کړي دي چې دا نکاح دی او دې په دغې باندې پوره یو بحث کړی دی په بحث نه بعد دا خلاصه هغه کړې دو چې دا نکاح نه دی دا واده نکاح دی او دې فرمایي چې دا داسې وشوه چې په روایاتو کښې دي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات تاریخ چې وکسې اولتو هم داس و چې اولو پیغام ورسېده زنانه ته او چې هغو سره سیخ شه پانه بعدو بیا نکاح کېده او دې فرمایي چې اول خو دا سرسري وه د وروستې دا دغې حد ته روغله چې د اول خطبه نکاح چې وه وروستې د دغې دپاره هم یو مجلس منعقد شو چې دا مزید پخه شي نو دې فرمایي چې کوم الفاظ نه کوم عالمون دا استدلال کوي هغه استدلال د مختلف د عربي فتاوجات نه دی دې فرمایي چې د نکاح دپاره دوه قسمه الفاظ استعمالیږي یو صریح الفاظ وي علما په دغې باندې پوهېږي او یو د کنایه الفاظ وي صریح الفاظ دپاره خو د هېڅ شي ضرورت نه وي په هغې سره خو نکاح کېږي خو د کنایه دپاره دې فرمایي چې دا ضروري دو چې هغه مجلس نکاح وي نو د ورته فرمایلي دي چې د زید په واک کښې د کوم موقف دی دا په ټولو نه صحیح دی ځکه دی چې دا کوم مجلس اول کېږي دا ټول خلک د نکاح مجلس نه کوي ځکه چې په دغې مجلس نه د وروستې یو خو دوه بوره نکاح کېږي او یو په دغې نه د وروستې د ژڼکې د جلکې خبرې مبرې میل ملاپ دا معیوب شمېرلی کېږي او ده لیکلي دي چې د الفاظ کنایه دپاره ضروري دا دو چې دا څومره فقهار خستې دي چې په مجلس نکاح شوي په مجلس واده شې نه وي یا دا کوم مجلس چې دی دا د نکاح مجلس نه دی دا د منګني لوسنیوي واده نکاح مجلس دا واده نکاح مجلس دی نو په دغې شي الفاظ کنایه چار نه کوي نو دې ته لیکلي دي چې د الفاظ نکاح دپاره یو دا ضروري دي چې ګواهونو ته هم د دغې شي پته لګېږي
او واقعیتاً په هغې مجلس چې سړی سوچ په باندې وکړي ګواهونه ته هغې دغې پته نه لګېږي او په هغې نه د ورستې باقاعده دوه بورا په دغې باندې مجلس هم کېږي نو د خلاصه د دغې شي دا راوستلېدو او باقاعده د لیکلي دي چې فتاوا محمودیه کفایت المفتی فتاوا عثمانیه دارالعلوم دیوبند فتاوا رحیمیه دغه ټولې درخستې دي او د علامه شامي رحمه الله چې کوم الفاظ دي باقاعده شرح تهوی په حواله سره چې هل اعطیتنیها چې تو دا لیر دو دا خپله چې کومه بچی دی دو خور دی دو ته ولی دا د مشتر کړی دو او په ځواب بخش چې دی ورته وایي چې اعطیتو نو دې فرمایي چې کچیرې مجلس د وعدې و بیا دا نکاح نه دی او که په مجلس د نکاح حق شي دا وه بیا نکاح دی نو دې فرمایي چې د دغې نه جواته پته لګېږي چې دا د منگنی والا مجلس چې و دا اول په ورشي خطبه نکاح و چې پیغام مې ورکوه هغې د پخولې د پوره د ورستې دغه یو مجلس منعقد شه او پانه بعد د نکاح ګوشه مجلس روغایي نو دغې په باره کښې د مس سامعینو ته ټولو ته د ګزارش دی چې ډېر خلک ویس هم دا شته چې خالي په دا بنیاد باندې زنانه سره یې سورې کړي دي چې تو د مس سره چې لاوج یې کړی دی آفرین نو دغې د وجې نه دا ګزارش دی چې نه دا داسې کیسه دو البته دا ښه کیسه دو الله پاک فرمایي چې واوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا چې که چیرې شرعي څه وجوهات نه وي بیا په کور دا دو چې د یوه سړي سره د لوز کوز وکړو چې دا ته پې راکې خو البته په دغې باندې یې یو فریق نیولی نه دی او په دغې باندې د سړی نه معامله کوي نه د دنګله کوي عالمون مفتیون ته د خپل صورت حل کوي دا نکاح شرعي شمیري بلکې دا یو تاړین دا یا وعده وه اخلاقاً شادو چې پې راکړي نور په دغې باندې جبر مفتي صاحب نور ډېرې فایدې ووځي ګوره په دا نومجن کې نوستې دي چې دا په وړي کولي پلور ورکړی دو چې په سفر لی په ازر شلاوس کړی وي لیاوې نکاح ورسره مطلب لوس ورسره پې نیولي وي هغه زنانه بل دوی نکاح نشي کولی نکاح یې حرم شمیري دی چې چونکې دا خو چیرې نکاح شرعي دی حالانکې دا خو نکاح شرعي نه دی او په دې د غونډې کیسې زور بیا ووځي په ښځه نن باقاعده مې اراده وه چلو تفصیلي خبره بیا بل دوی کوي الله دا خیر پیش کو الله دا میشته په دې عمله نصیب کو الله دا میشته دې په امر نصیب کو مې دې ټول مجلس اخذ نتیجه لبلو باب دادي چې مشکم په جلکې لوسنی ول دي لاوت کول دي لا منګنی کول دي مطلب دا د نکاح وعده دو دا نکاح شرعي نه دی دا نکاح شرعي نه په دا باندې د سړی نه بادې کوي نه د رنګ بادې کوي